أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د عبدالله بن رواحه چې د اسر بن رزام طرف ته و د هغې ذکر به مخکې کېږي. د عبدالله بن رواحه دغه سریه په شوال شپږم هجري کال کې اسیر یا د اسر بن رزام طرف ته په خبر کې شوی وه. تفصیل کې بیان شوي دي چې کله ابو رافع سلام بن ابي حقیق وجل شوی و نو یهودیانو اسیر بن رزام خپل امیر مقرر کو. هغه د یهودیانو مخې ته ودرېد او خطاب یې شروع کو چې قسم په خدای محمد صلی الله علیه وسلم چې کله هم یهودیانو کې د چا طرف ته تللی دي یا خپل ملګري د هغې طرف ته لېږلی دي نو د کومې خبرې هغوی اراده کړې وه په هغې کې هغې کامیابه شوي دي. خو زه به هغه کار کوم چې زما ملګرو کې بلې چا نه دی کړی. نو یهودیانو ته یې تپوس وکړو چې ستا اراده څه ده څه به کوې. نو اسیر بن رزام ورته ووایي چې زه ځم د غطفان قبیلې طرف ته هغوی راغونډوم او مونږ ځو د محمد صلی الله علیه وسلم طرف ته او د هغوی کور ته به ورننوځو. کله چې هم څوک خپل د دشمن کور ته ورشي حمله کوي نو په خپل مقصد کې تر څه نه څه حد هغه کامیاب شي. نو یهودیانو ورته وویل چې ستا خیال خو ډېر ښه دی. نو هغه بیا د غطفانو د نورو قبیلو طرف ته ورغلو او هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف د جنگ لپاره راغونډول شروع کړه. دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو نو هغوی د دغه خبر د حقیقت واضح کولو لپاره حضرت عبدالله بن رواحه سره د 3 کسانو د روژې په میاشت کې په خفیه طور ولېږل. د دې په تفصیل کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه حالاتو نه خبر شو نو هغوی فوراً خپل یو انصاري صحابي عبدالله بن رواحه د 3 نورو صحابهو سره د خیبر طرف ته روان که او هغوی ته تاکید فرمایلی و چې پټ په پټه به ځئ او ټول حالات معلومه کړئ او زر تر زره واپس راشئ. نو عبدالله بن رواحه او د هغوی ملګري ورغله او پټ په پټه ټول حالات او کوایف نه ځان خبر کو او دغه تصدیق یې وکړو چې دا خبرونه رښتیا دي. هغوی واپس راغله بلکې عبدالله بن رواحه او د هغوی ملګرو دومره په هوښیارتیا کار کړی و چې د خیبر د قلاګانو ګرد چاپېره هغوی وګرځېده او د اسیر بن رزام چې کوم مجلس ګاهونه و هغې ته ورسېده او په خپله هغوی د اسیر او د هغه د ملګرو د خولې نه دا واورېده چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف کم تدبیرونه کول. هغه ورځو کې یو غیر مسلمه تن خارجه بن حسل په اتفاق د خیبر له طرفه مدینې ته راغلو او هغه هم د عبدالله بن رواحه تصدیق وکړو. هغه دا وی چې ما سر داسې حال کې پرېښی دی چې هغه په مدینې باندې د حملې لپاره خپل لښکر راغونډولو.
د دغه تصدیق نه پس رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله بن رواحه په امارت کې د دریشو صحابه یو ډله د خیبر طرف ته روانه کا او روایتونو نه دا خو نه معلومیږي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډلې له څه هدایتونه ورکړي وو روانه کړي وو خو هغه خبرونه چې کوم په خیبر کې د عبد الله بن رواحه او د اسر بن رزام ترمنځ شوی وي دا ظاهریږي چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم منشا دا وه چې اسر دی مدینې ته راوبلل شي او ورسره داسې سمجوتو کړی شي چې په دغه فتنه انګیزه سلسله ودرېږي او په ملک د امن او د امان څه صورت پیدا شي دغه خواهش یې هغوی تر دې حده کولو ته تیار وو چې که اسیر که د خیبر د علاقې امیر منل راپیښ شي نو هغه دې ومنلی شي خو په دغه شرط چې آینده به هغه د مسلمانانو خلاف د خپل فتنه انګیزۍ نه منع کېږي کله چې د عبدالله بن رواحه هغه ډله خیبر ته ورسېده نو ټوله نه مخکې هغوی اسر بن رزام سره د خبرو دوران د امن او د امان لوز واخیستو چې دا ظاهریږي چې هغه وخت خطر دومره زیاته شوې وه چې مسلمانانو دا ګڼل چې چېرته دغه خبرو ترمنځ د اسر له طرفه څه د غدارۍ صورت پیدا نه شي نو اسر اقرار وکړو چې ښه ده داسې به نه کېږي معاهده کوم خو ورسره د خپل شرم ساتلو لپاره هغه دغه قسم لوز عبدالله بن رواحه نه هم واخیستو چې هغې ته به څه نقصان نه رسوي خو د عبدالله بن رواحه له طرفه دغه معامله کې اولیت دا ظاهري چې اصل خطره له کم طرفه وه بهرحال د دغه اقرار نه پس عبدالله بن رواحه اسر سره خبرې شروع کړې چې مقصد دا و چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا سره یوه د امن معاهده کول غواړي چې د اپسي جنگ د ودرېږي او د دې لپاره بهترینه صورت دا دی چې ته په خپله راشه مدینې ته او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره په خپله خبرې وکړه او که دغه قسمه معاهده وشوه نو زه امید لرم چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به تا سره د احسان معامله کوي او ممکنه دا ده چې ته به د خیبر باقاعده رئیس ومنلی شي اسیر چې ډېر زیات جاه طلب و یا دا هم ممکنه چې د هغه په زړه کې څه بل پټ نیت وي هغه دا تجویز خوښ شو یا کم از کم هغه ظاهره کړې دا وه چې دا تجویز د هغه خوښ شو خو ورسره هغه د خیبر چې کوم یهودي امیدین او هغه راغونډ کړه هغې نه مشوره وغوښته چې د مسلمانانو له طرفه دا تجویز وړاندې کړی شوی دی د هغې متعلق څه کول پکار دی یهودیان چې د اسلام خلاف یو عامي دشمنۍ کې وړاندې شوي وو په عام طور هغوی د دغه تجویز مخالفت وکړو او سیر د دغه ارادې نه بعض لرلو په غرض هغوی دا وي چې موږ ته دا امید نه دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم به تا د خیبر امیر ومني خو اسر چې د حالاتو نه زیات خبرو خپل په خبره قایم پاتې شو هغه دا وي چې ته نه تاسو نه خبر چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ نه تنګ شوی دی او زړه نه دا غواړي چې څنګه هم وي د جنگ سلسله دی ودرېږي نو اسر بن رزام د عبدالله بن رواحه سره د هغې ډلې سره مدینې ته تلو له تیار شو او عبدالله بن رواحه په شان په خپل هغه هم 3 یهودیان د ځان سره که او چې کله دا دواړه ډلې خیبر نه راووتې او یو مقام کرکره ته ورسېدې چې خیبر نه 6 میله په فاصله و نو د اسر نیت بدل شو یا که دغه نیت مخکې نه خراب و نو دا ګڼل پکار دي چې دغه د اظهار وخت بیا راغلی و نو هغه خبرې کول او ډېره چالاکۍ د مسلمانانو د ډلې یو عزتمند تن د عبدالله بن انیس انصاري د تورې طرف ته لاس کو عبدالله فوراً پوه شو چې دغه بدبخت اوس انداز بدل دی نو هغې زره خپله اوښه مخکې که او د اسر طرف ته واوړېدو هغوی ته آواز ورکړو چې د خدای دشمنه تاسو موږ سره غداري کول غواړئ عبدالله بن انیس 2 ځله دا خبره کړې وه خو سر هېڅ جواب ورنکړو او نه یې دې نه خپل صبریت وکړو بلکې هغه مخکې نه د جنګ لپاره تیار و
او غالبا دا په یهودیانو کې د مخکې نه مقرر شوی اشاره ورکړه داسې موقع راشي نو ټول به یو ځای په مسلمانانو باندې حمله وکړي نو هغه ځای کې په لاره کې د مسلمانانو او د یهودیانو ترمنځ جنگ شروع شو او دواړه د ډلې په شمېر کې خو برابره وې خو یهودیان مخکې په ذهني طور تیار مسلمانانو بالکل اراده نه لرله د جنگ خو د خدای پاک داسې فضل شو چې ځینې مسلمانان ژوبل خو بېشکه شو خو دې کې د هیچا هم د ژوند نقصان نه شوی خو بل طرف ته ټول یهودیان د خپلې غدارۍ په خوند پوه شو او په خاورو کې ومږلی شو او چې کله د صحابه او دغه ډله مدینې ته واپس راغله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو نه خبر شو نو هغوی د مسلمانانو په صحیح سلامت بچ کېدو د خدای شکر وکړو هغوی فرمایلي چې قد نجاکم الله من القوم الظالمین چې شکر وکړي چې خدای پاک تاسو د دغه هغه ظالم ډلې نه تاسو له نجات درکو د دغه واقعې باره کې ځینې عیسویانو مورخینو دا اعتراض کړی دی چې لکه عبدالله بن رواحه چې کومه ډله وه هغوی اسر وغیره د خبر نو په دغه نیت بهر راوستي وو چې په لاره کې به هغوی موقع چې بیا مومن وبه وژني خو دا د اعتراض د غربي بې واقع د یوې ناګوارې مظاهرې نه علاوه بل څه حقیقت نه لري چې څه چې د هغوی په زړه کې وي هغوی ووایي اسلام وایي چې څوک اعتراض کوي خو لکه څنګه چې بره بیان کړی شو چې په تاریخ کې دغه خبرې ثبوت نه میلاویږي چې مسلمانان په دغه نیت دلته تللي وو بلکې که غور وکړی شي نو د نورو شواهدو نه په پرته صرف عبدالله بن انیس دغه الفاظ چې د خدای دشمنه تاسو د غدارۍ نیت لرئ او بیا د رسول کریم دغه الفاظ چې شکر وکړي چې خدای پاک تاسو د هغو ظالمانو نه خلاص کړي نو دغه خبره ثابتولو لپاره دا کافي دی چې د مسلمانانو نیت بیخي صفا و او پرم نه و او څه هم چې شوي و هغه صرف د هغې غدارۍ نتیجه وه چې کوم یهودیانو د خپل د عادت مطابق مسلمانانو سره کول غوښته خو خدای پاک هغه د هغوی هغه په خپل فضل هغه هم په هغوی باندې الټه کړه نو بهرحال دا انجام و د دغه سریې بیا بله سریه د عمرو بن امیه زمري چې د ابو سفیان طرف ته وه ابن هشام ابن کثیر او طبري وغیره دغه سریه د 4 هجري کال په لړ کې چې کومه د 4 هجري کال کې چې کومه درجې واقع دغه نه پس دا بیان کړی ده خو ابن سعد دا سریه د 4 هجري چې کومه سریه دغه کې دا بیان کړی د زرکانی هم د ابن سعد ترجیح ورکړی دا او د 4 هجري کال سریو کې دا بیان کړی ده حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم په سیرت خاتم النبیین کې دغه سریه د 4 هجري کال بیان کړی ده او په تفصیل کې لیکلی دی چې دغه سریه د تاریخ باره کې په مورخینو کې اختلاف دی ابن هشام او طبري دا د 4 هجري کال سریه بیانې خو ابن سعد دا د 4 هجري کال واقع لیکلی ده او علامه قسطلاني او زرقاني د ابن سعد روایت ورکړی دی نو هغوی لیکي چې ما هم د 4 هجري کال بیان کړی ده والله اعلم د ابن سعد د روایت د مفهوم تایید وحیکی هم کړی دی خو په هغې کې د دغه واقع د زمانې پته نه چلی د دغه سریې تفصیل څه دا شان دی چې ابو سفیان د قریشو یو څو کسانو ته وویل چې تاسو کې یو هم داسې نشته چې محمد صلی الله علیه وسلم ناڅاپه ووژني هغه وخت چې کله هغوی په بازارونو کې ګرځي نو ابو سفیان له د عربو کلیوالو کې یو تن راغلو کور ته ورته وویل چې ته به په خلکو کې ما وګورې چې زه ټولو نه زیات مضبوط زړه لرم او زما ګرفت د ټولو نه زیات سخت دی او زه ټولو نه تیز منډه والی شم او که ته زما مدد وکړې نو زه به د هغوی طرف ته ورشم تر دې چې ناڅاپه په محمد صلی الله علیه وسلم حمله وکړم او ما سره یو خنجر دی چې د کرګس د وزر په شان دی او په دې به زه په محمد صلی الله علیه وسلم حمله کوم او بیا به چېرته یو قافلې کې میلاو شم او وبتښتم د هغه کام نه به مخکې شم ځکه چې زه د لارې ډېر ماهر یم
ابو سفیان ورته وی چې ته هم زموږ ملګری نو ابو سفیان د هغه له اوښ ورکو او د لارې سامان یې ورکو ورته وی چې خپل کار پټ ساته هغه د شپې راووتو او په خپل هغه څاروي په 15 ورځو پورې روان و او د شپږمې ورځ په سهار هغه هرات ته ورسېدو. هرات د د تور رنګ ځمکې ته وی او مدینه د دوه هرو ترمنځ وه او یو مشرقي هره او یو مغربي هره. بهرحال بیا هغه د خلکو طرف ته دغه پام کو او مدینې ته ورسېدو او رسول کریم باره کې تپوس کول شروع کو چې هغه ته ویل شو دغې باره کې هغه خپل څاروي هلته وتړلو. بیا رسول کریم له راغلو او هغوی د عبدالله شل په جومات کې و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه ولیدل نو ویې فرمیل چې یقینا دغه تن د دوکې ورکولو په اراده راغلی دی، دغه تن د دوکې ورکولو اراده لري. د هغې د حالت د هغې وپېژندو او خدای پاک د ده او د ده د ارادې په ترمنځ یعنې خدای پاک د ده او د ده د ارادې ترمنځ دی. نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د حملې لپاره روان شو. نو سعد بن حضیر هغه د هغه د څادر چې کومه درنی ګوټ وي هغه نه ونیو رای کاږلو. نو د هغه د لاس نه خنجر را پرېوتو او هغه اواز شروع کړ چې زما ژوند وبخئ. هغه ونیوی شو. نو حضرت سعد هغه د مرۍ نه نیولې وه بیا پرېښودو. رسول کریم ورته وفرمیل چې موږ ته رښتیا ووایه چې ته څوک یې. نو هغه وایي چې زه امان غواړم. نو هغه ورته ټیک ده. نو هغه خپل کار چې څه ورته کوم کار لپاره ابو سفیان هغه مقرر کړو هغه یې وویلې او بیا رسول کریم په هغه پرېښودو. نو په دغه شفقت هغه مسلمان شو او هغه دا وی چې یا رسول الله زه د خلکو نه وېرېدم خو چې کله ما تاسو لیدئ نو زما عقل ختم شو، زما زړه کمزوری شو او زه خپل دغه ارادې باندې چې کوم زما عزم و د ما نه مخکې ډېرو دې کوشش کړو خو هېڅوک هم نه و کامیابه شوی. نو زه پوه شوم چې ستاسو حفاظت شوی دی، یقینا تاسو په حق یې او یعنې خدای پاک ستاسو حفاظت کوي او د ابو سفیان لښکر د شیطان لښکر دی. په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم موسکی شو. بیا هغه تن هلته ایسار یو څو ورځې او بیا رسول کریم نه اجازت واخیستو او لاړو. نه پس د دغه تن هېڅ ذکر نه دی اورېدلی شوی مخکې وروستو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم عمرو بن امیه او سلمه بن اسلم د ابو سفیان بن حرب طرف ته لیږلي وو. فرمایلي وو چې که تاسو دواړه هغه د غفلت په حال کې وګورئ نو ویې وژنئ. که هغه دا ارادې کوي لګیا دی نو بیا ټیک دی. دغه علاج هم همدا دی چې هغه د ختم کړی شي چې دا جګړه ختمه شي. ابن هشام دا بیان کړي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خان د هلته یو ګاټۍ کې پټ کړ چې د مکې نه د 2 میلو په فاصله و او بیا د شپې هغوی په مکې کې داخل شو او حضرت جبار بن سلمه ورته وویل چې کاش که موږ د بیت الله طواف کړی وی او 2 رکعته لمونځ هم کړی وی. او امر دا و چې دا خلک چې کله د شپې روټۍ وخوري نو بیا په خپل سینونو کې کښېني دالانونو کې او که هغوی زه ولیدم نو وبه مې پېژني. زه په مکې کې ډېر زیات مشهور یم، یعنې خلک ما ډېر پېژني. نو د امر ملګري ورته وویل چې بیخي نه موږ به انشاءالله ځو. امر بیان کړ چې هغه زما د خبره منلو نه انکار وکړو او بیا موږ د بیت الله طواف وکړو، لمونځ هم وکړو او بیا وایي چې موږ د ابو سفیان اراده کړې وه وتې وو، یعنې کوم مقصد لپاره راغلي وو د هغه پوره کولو لپاره. وایي قسم په خدای موږ مکې کې روان وو چې ناڅاپه د مکې خلکو کې یو تن و چې هغه زه ولیدم او ویې پېژندم. ابن سعد بیانوي چې هغه معاویه بن ابو سفیان و چې دې پېژندلی و. نو معاویه وایي چې قسم په خدای عمرو بن امیه څه شر لپاره راغلی دی. هغه قریش خبر که نو هغې د امر نه ووېرېده. قریش چې کله خبر شو نو هغې ووېرېده او د هغې لټولو لپاره راووته. امر وایي چې ما خپل ملګري ته ووایي چې زه وتښته. نو موږ راووته او ډېره په تیزۍ موږ هلته رامنډه کړه تر دې چې موږ په یو غر وختو او هغوی زموږ تلاش کې راوتي وو او موږ په غر باندې ختلي وو. هغوی موږ نه مایوسه شو چې کله نو موږ بیا واپس راغلو او د
یو غار و د غر هغې کې داخل شو بیا هلته موږ شپه تېره کړې وه او موږ هلته کاڼي په خپل ګېټ چاپېره یو ترتیب کې ودرولي وو چې کله سحر شو نو د قریشو یو تن موږ له راغله هلته یو تن ګرځېدو د قریشو نو د ابن سعد په خیال د عبیدالله بن مالک بن عبیدالله تیمي وو خو بهرحال ابن سعد په خیال هغه عثمان بن مالک عبدالله وو وایي چې هغه خپل اس سرولو او هغه زموږ چې کوم غار و د هغې خوا کې وو او موږ وی په غار کې ونو ما وی که هغې موږ ولیدو نو دا به چغه کې موږ به ونیوی شو ووجلی شو یعنې کافران به راوبلي هغه وی ما سره یو خنجر و دا ما د ابوسفیان لپاره تیار کړی و نو زه راووتم او د هغه په سینه مې یو وارو که هغه چغه که نو د مکې خلکو هغه واورېدو دغه اواز وي زه واپس شوم په غار کې داخل شوم او خلک هغه له په تیزه راغله هغه د ژوند په آخري لمحاتو کې و نو خلکو ته تپوس کو چې چا ته ووژلې نو هغه چې عمر بن امیه او بیا هغه مړ شو مرګ په هغه غالب شو ملته هغه مړ شو او زموږ چې کوم ځای و د پناه هغې ته ونښودلی شو او یو روایت کې دی چې هغې چې کله د مکې خلکو هغه بیا موندو نو هغه وخت هغې کې دونه توان نه و چې مکې والاو ته زموږ د پناه ځای ښودلی وي عمر بن امیه بیانوي چې ما خپل ملګري ته وویل چې ته زه خپل ژوند بچ کوه او وتښته ته زه ورشه خپل اوښ له ورشه او په هغې کښېنه او لاړ شه نو هغه لاړو عمر بن امیه وایي چې بیا دې نه پس زه روان شوم تر دې چې زجنان ته ورسېدم زجنان د مکې نه د یو برید یعنې د 12 میلو په فاصله یو غر و وایي چې بیا ما د غر طرف ته پناه واخیسته او غر کې داخل شوم امر وایي چې زه هلته نه راووتم تر دې چې بیا زه عرش ته راغلم دا هم د مکې او د مدینې ترمنځ یوه ګاډي وه چې چېرته قافلې به ایساری دی او بیا زه په سور شوم په خپل څاروي تر دې چې زه نقې ته ورسېدم دا د مدینې نه د 2 شپو په مسافت یو ځای دی د ابن شام په سیرت کې لیکلی شوي چې دا فاصله د قریش چې کوم مشرکانو د ابن شام په سیرت کې لیکلی شوې ده دا فاصله نو هلته د قریش د مشرکانو نه 2 کسان د مدینې طرف ته را روان وو قریش دا جاسوسانو په طور رالېږلي چې هغوی دې وګوري چې او د حالاتو د واقعاتو جستجو دې وکړي ما هغوی دواړو ته ووایي چې تاسو ځان د بندیوان کوي ما له راشئ ځان ما ته وسپارئ چې زه بندیوان کړم نو هغوی دواړو انکار وکړو نو ما هغوی دواړو کې یو په 23 مې وژلو او دویم بل چې کوم ته نو هغې ځان ما ته په حواله کړو بیا ما هغه وتړلو مدینې ته راغلم دغه شان حواله کړی نه و هغې ځان بلکې دواړه جنګ کړی و هلته تیراندازي شوې وه د هغوی ترمنځ بهرحال عمر بن امیه رسول کریم ته خپل حالات واقعات وی او رسول کریم خندل او بیا هغوی د رسول کریم د عمر بن امیه لپاره د خیر دعا کړې وه د دغه سریه باره کې مختلف روایتونه د ابن هشام ابن کثیر طبري وغیره دغه سریه د 4 هجري کال بیانوي او دغه لړ کې د حضرت خبیب بن عدي چې کوم لاش هغه د راکوزولو ذکر کړی د حضرت خبیب د رجي واقع کې قید شوي مکې ته مکې خرڅ کړی شوي وو قریش هغوی په یو لرګي باندې تړلي وو او شهید کړي وو خو ابن سعد عمر بن امیه د سریې په لړ کې د هغې لاش د لرګي نه د راکوزولو ذکر نه دی کړی او د ابن سعد روایت دې باره کې زیات بهترې لګي ځکه چې د حضرت خبیب لاش راکوزولو لپاره د یو بلې ډلې د تلو ذکر په کتابونو کې بیل ملاویږي زرکاني هم دا موقف خپل کړی دی او د عمر بن امیه د سریې په آخر کې لیکلي دي چې خبیب بن عدي د لاش راکوزولو لپاره رسول کریم حضرت زبیر او مقداد لیکلي او دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم لیکلي دي چې د عمر بن امیه په دغه سریې په لړ کې خبیب بن عدي لاش د لرګي نه د راکوزولو واقع ذکر نه دی کړی چې کوم هغوی لیکلي دي په هغې کې د دې تفصیل هغوی داسې لیکلی چې د غزوه احزاب د ذلت نه ډک ناکامي چې کوم و د دې یاد د قریش والاو په تن بدن کې اور لګولی و طلبا او طبعا دا اور د ابوسفیان په زړه کې
زیات لګېدلی و چې د مکې رئیس و او د احزابو په مهم کې په خاص ډول هغه بېعزته شوی و. تر یو څو مودې پورې خو ابوسفیان په دغه اور کې دننه سوځېدو، خو بهرحال دغه معامله دغه بیا د برداشت نه بهر شوه او د دغه اور چې کومې پټې شغلې وې هغه بهر راتلل شروع شوې او طبعا د کافرانو د ټولو نه زیاته دښمني بلکې اصل دښمني رسول کریم سره وه. نو ځکه اوس د ابوسفیان خیال دا و چې د ظاهري تدبیرونو او د هیلو څخه نتیجه راونه وته، نو په یو پټ تدبیر د رسول کریم خاطبه وکړي شي. هغه خبرو چې رسول کریم نه ګیر چاپېره څه خاص پیره نه وي، بلکې ځینې وخت هغوی بیخي د بې حفاظتۍ په حال کې اخوا دېخوا روان وي او د ښار په کوڅو کې ګرځي او په جومات کې خو کم از کم هره ورځ 15 وخته لمونځ لپاره تشریف راوړي او په سفرونو کې بیخي بې تکلفانه او په ازادانه طور هغوی اوسېږي. نو ځکه زیاته ښه موقع ده، دې نه زیاته ښه موقع د یو د کرای قاتل لپاره نوره څه کیدی شي. چې ابوسفیان له څنګه دا خیال ورغلو، نو هغې دننه د رسول کریم د قتل چې کوم تجویز و هغې باندې کار شروع کړو. چې کله هغه په پوره عزم په دغه ارادې ټینګ شو، نو هغه ورځ یو ورځ بیا هغه موقع بیا موند او خپل د مطلب یو څو د قریشو زلمي و هغوی ته ووایي چې تاسو کې هم داسې زلمي نشته چې مدینې ته ورشي او پټ په پټه محمد صلی الله علیه وسلم دې ووژني. تاسو خبرې چې محمد په جار په د مدینې په کوڅو کې ګرځي، نو دغه چې کوم زلمي و هغوی دغه خیال واورېد او په دا د دوی ډېر خوښ شو او لا زیاتې ورځې تېرې نه وې چې یو کلیوال زلمی و هغه ابوسفیان له راغله ورته وویل چې ما ستاسو تجویز واورېدو او زه دې لپاره حاضر یم. مخکې چې څنګه واقع بیانه شوې دغه واقع حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم بیانه کړې ده او هغه دا وایي چې زه یو مضبوط زړه لرم او پختهکار انسان یم چې ګرفت سخت حمله فوري وي. که تاسو دغه کار باندې ما مقرر کړئ نو زما مدد وکړئ نو زه به ورشم د هغوی وژلو له تیار یم دې لپاره. ما سره یو خنجر دی چې د ښکار د کرګس چې کوم پټ وزري وي د هغې په شان به هغه وي. نو زه به محمد باندې حمله وکړم صلی الله علیه وسلم او بیا به وتښتم او په یو قافله کې به میلاو شم او مسلمانان به ما ونه نیوي شي. هماغه واقع چې کومه هغه بیانوي مخکې چې کومه بیانه شوې ده او بیا ویم دا دوباره لیکلې ده. بیا وایي چې زه د مدینې د لارو ماهر یم. نو ابوسفیان وایي چې بس همته زموږ د مطلب تن یې او دې نه پس ته ورلی او تیزه وښه ورکړه او د لارې سامان یې ورله ورکړو، رخصت یې کړو، تاکید یې ورته دا وکړو چې دغه راز په چا باندې ښکارېدو ته پرېنږدی. مکې نه چې دا تن رخصت شو نو پټ په پټه به روان و، د ورځې به دا پټ و، د شپې به سفر کولو، د مدینې طرف ته روان شو. په شپږمه ورځ مدینې ته ورسېدو او رسول کریم پته یې واخیسته او سیده د بني عبدالله شل جومات ته لاړو. رسول کریم هغه وخت هلته ناست و. هغه ورځو کې نوې تن به چې نوې خلک به مدینې ته راتلل، نو ځکه مسلمانانو ته دغې باره کې څه شک ونه شو. خو څنګه چې رسول کریم هغه ولیدو نو هغوی دا وفرمیل چې دا تن په بد نیت راغلی دی. هغه چې دا الفاظ واورېدل نو نور یې په تیزه د هغې طرف ته ورمخکې شو، خو یو انصاري رئیس اسید بن حضیر فوراً ورمخکې شو، تن یې ونیولو او په دغه جدوجهد کې د هغه د لاس نه د هغه چې کوم پټ خنجر هغه راپرېوتو. نو په دې هغه ناقلارو شو دا ووایي چې زما ژوند وبخښئ. یعنې دلته هغوی دا نور تفصیل نه دی لیکلی چې صدر راکاږلو والا، بلکې باقاعده هغوی په د نیمو کوشش کړی و او د هغې په وجه بیا د هغې خنجر د هغې د لاس پرېوتی و. بهرحال هغه اواز دا کړی و چې ما وبخئ. کله چې هغه مغلوبه کړی شو نو رسول کریم هغه نه تپوس وکړو چې رښتیا ووایه چې ته څوک یې او په څه کومه اراده راغلی وی. نو هغه وایي که تاسو زما ژوند بخښئ نو زه به تاسو ته بیا ووایم. نو لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی هغه بیا ټوله کیسه یې تېره کړه او رسول کریم ورته وفرمیل چې ټیک ده ته به معاف کړی شي. نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړه، ورته ووایي چې ابوسفیان هغه سره د دومره د انعام لوظ کړی و او نه پس د تن یو څو ورځو پورې مدینې کې و او بیا په خپل رضا مسلمان شو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په حلقه مبشرو کې داخل شو.
د ابو سفیان د دغه خونونه سازش دغه خبره مخکې نه زیاته ضروري که چې د مکې والاو د ارادې او د نیت نه دی ځان خبر وساتلی شي. نو رسول کریم خپل 2 صحابیان عمر بن امیه زمری او سلمه بن اسلم د مکې طرف ته روان که او د ابو سفیان د دغه د قتل سازش او دغه چې کومې تیرې کومې کاروایي وي نو دغې په وجه هغې له اجازت ورکړی و چې که موقع درته میلاو شي نو بېشکه د اسلام دغه چې کوم جنګي دشمن دی دا ووژنئ. خو چې کله امیه او د هغوی ملګري مکې ته ورسېده نو قریش خبرداره شو او دغه دواړه صحابیان خپل ژوند بچ کړ او واپس د مدینې طرف ته راغله. لاره کې هغوی ته د قریش 2 جاسوسان میلاو شوي وو چې د قریشو مشرانو د مسلمانانو د ځان خبرولو لپاره او د رسول کریم د حالاتو نه ځان خبرولو لپاره لیږلي وو او هیڅ په دې کې دا بعید نه و چې دا تدبیر هم د قریش له طرفه څه د خوني سازش پیشخیمه وي. خو د خدای پاک فضل داسې وشو چې امیه او سلمه نه خبر شو د هغوی د جاسوسۍ نه او بیا هغوی ورمخکې شو دوی قید کول غوښته خو هغوی مقابله وکړه. نو په دغه جنګ کې یو جاسوس خو ووژلی شو بل هغوی قید کړو د ځان سره مدینې ته راوستو. حضور فرمایي چې باقي به انشاءالله آینده بیانېږي. د پاکستان د حالاتو لپاره حضور فرمایي زه دعا لپاره وایم او په دې کې خو اوس شدت ځینې وخت ډېر زیات راشي او انتظامیه حکومت هم داسې معلومیږي چې د شدت پسنده ملایانو په لاس کې د لوبو سیز جوړ شوي دي. مخکې خو به دا خبرونه راتله چې د جومات منارې هغوی راوغورځولې یا محراب یې راوغورځولو دوی ته دا اعتراض و. خو اوس په پرون په ډسکه کې هغوی د سړک جوړولو په بهانه مخکې نوټس رالیږلی و چې دومره ځای به موږ اخلو. بیا ویل د بلډوزر تیر کو اول د هغه ځای کې موږ بلډوزر تیرو او ځای به صفا کوو خو او دې کې ټوله برخه د غسلخانې د جومات راتله. خو چې کله هغوی بلډوزر راوستو نو د ملایانو په وینا هغوی ټول جومات شهید کو. دا جومات پخواني جوړ شوی و د تقسیم نه مخکې او حضرت چودھری ظفر الله خان صاحب دا شاید چې جوړ کړی و. خو بهرحال نن سبا دوی اوس تر دې حده زیات شوي دي په خپلو حرکتونو کې. نو خدای پاک دې د دوی د نیوو سامان پیدا کړي او د دې مکر دې په دوی باندې الټه کړي. نو ځکه د احمدیانو ته په خاص طور د پاکستان احمدیانو ته ډېر زیات د دعاګانو ضرورت دی. دې طرف ته پام وکړئ. همدغه شان د فلسطین باره کې چې کومه معاهده کېږي لګیا ده کله دوی وي چې وشوه کله وي چې نه ده شوې نو د معاهدې نه پس ته هم واقعیت روان دي. نو په دغه خبره ځینې خلک بې ځایه د خوشحالۍ اظهار شروع کړي خو دوی ته په دې ځان پوهول پکار دی چې د جعلي طاقتونو هېڅ اعتبار نه وي. دوی وایي څه او کوي څه بل څه. نو ځکه د دومره زیاته د خوشفهمۍ ضرورت نشته. دوی لپاره د دعاګانو ضرورت دی او دوی لپاره هم د دعاګانو ضرورت دی. مسلمانانو له خدای پاک عقل ورکړي چې هغوی د خپل د حق ترلاسه کولو طرف ته د کوشش وکړي. خدای پاک دې مسلم قوم ته د دې عقل ورکړي. حضور فرمایي چې دا به زه یو څو مرحومینو ذکر کوم او جنازې به بیا غیبې کوو د دې وروستو. لومړی ذکر دی د مکرم شیخ مبارک احمد صاحب چې ناظر دیوان و په ربو کې د صدر انجمن احمدیه. دوی په 11 جنوري د 27 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی موسی وو پیدایشي احمدي و. د دوی نیکه شیخ محمد الدین صاحب کال 1908 کې بیعت کړی و. کتها ننګل تحصیل بټاله ضلع ګورداسپور سره دوی تعلق لرلو. شیخ مبارک احمد صاحب بی ایډ کړی و او 1916 نه تر 1980 پورې دوی تقریبا 15 کاله د تعلیم الاسلام های سکول کې د استاد په طور خدمت کړی دی. نه علاوه بیا وروسته چې کله سکولونه نېشنلایز کړی شو حکومت په خپل قبضه کې واخیسته په 1983 کې. نو نه پس هغوی په نورو سکولونو کې د حکومت نوکري کوله د تدریس فرایض هغوی ترسره کولو. بهرحال 40 کالو پورې دوی د جومات د خدمت د دې موده ده.
خلیفۃ المسیح ثالث په خدمت کې هغوی ځان وقف لپاره وړاندې کړی و. کال 1982 کې هغوی د دې وقف قبول کړی و او بیا کال 1982 کې خلیفۃ المسیح رابع رحم الله د 100 ساله جوبلي کې دوی د نائب وکیل په تور باندې تعینات کړي وو او بیا نائب وکیل المال په تور دوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی و. د ایډیشنل ناظر بیت المال ستر نجیب محمدي توفیق دوی ته ملاو شوی و او بیا د ناظر بیت المال په تور هم دوی کار کړی و او بیا د نه پس دوی د ناظر دیوان په تور ناظر رشتناته په تور یو اوږدې مودې پورې دوی ته د جماعت د خدمت توفیق ملاو شوی دی. او دغه شان په ځلي تنظیمونو کې د انصار الله قائد د خدام الاحمدیه محترم پاتې شوي دي په مختلفو عهدو. د دوی خورۍ دي او زوم دي احسان محمود صاحب مربي. هغوی وی چې خلافت سره د اخلاص او د وفا تعلق و د دوی همیشه به دا وی چې تعلق ساتي او په مالی معاملاتو کې به دخل نه ورکوي. د نصیحت به کولو مربیانو ته وی چې د موضوعونه به خاص اهتمام کولو تر آخري عمر موضوعونه کولو لپاره دوی د جماعت راتلو کوشش به کولو او همیشه جماعتي او په نجي محفلونو کې خلافت سره د تعلق ساتلو تاکید به دوی کولو او همیشه به دا دعا کوله چې زما اولاد د هم خلافت سره دی خدای پاک تړلی وساتي. او بیا دی وی چې زه خو هره خبره خلیفۃ المسیح ته لیکم پټو مسنه او که غلطي شوي وي نو هغه هم ورته لیکم چې د هغې اصلاح وشي او ما ته فایده وشي. حضور فرمایي چې د خدای پاک په فضل وقف دوی ښه پوره کړی دی. حضور فرمایي ما هم دوی لیدلی دي، ما سره دوی کار کړی دی چې کله زه انجمن کې وم. همیشه دوی یو مثال و دین په دنیا باندې د مقدم لرلو. ساده ژوند تېرول، په سادګۍ ژوند تېرول، خپل پوره وخت ورکول. اکثر به دا کېده چې دوی به په دوره به وکړه بیا به واپس راغله دفتر ته ماښامه بیا په دوره و. همدا به دوی کوشش و چې د خدمت موقع ده بس ورته میلاویږي. د دې ماشومانو کې چې چا ورله د ارام مشوره ورکړه بیمار شوي دوی نو دوی ورته ویل چې زما ریټایرمنټ به زما په مرګ کېږي. د دفتر چې کوم کارکوونکي وو هغوی هم ترې ډېر خوشحاله وو، وایي چې همیشه به یې زموږ خیال ساتلو، د هرې خبرې اجازه به اخیسته او د هغې د پوره کولو کوشش به کولو، زموږ ذاتي ضرورت هم. همدغه شان هغوی لیکي چې د مطالعې هم ډېر شوق لرلو. وایي چې ما دا لیدلي دي چې کور کې به دوی همیشه مطالعه کوله او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو د ملفوظاتو دوی جوهر مطالعه کړې وه او ماشومانو ته هم د دې تاکید کولو. د جماعتي قواعدو د ضوابط نه دوی ډېر زیات خبرو او د فیصله کولو قوت هم دوی لرلو. خدای پاک دوی ته صلاحیتونه بخښلي وو او چې کله اعاده شوې ده د انجمن د قواعدو نو هغه دوی کمیټه کې وو او ډېر ښه رایه به دوی ورکوله. د کراچۍ کې د بیت المال انسپکټر د سید داود احمد هغوی وو چې 23 کاله موده په نظارت مال عامد کې د شیخ صاحب په نگرانۍ کې مې کار کړی دی. ډېر په ښکلي انداز کې به دوی موږ نه کار اخیسته. چېرته به چې غلطي وشي نو پویولو به یې، چېرته به چې موږ ښه کار وکړو نو حوصله افزایي به یې فرمایله. د دفتر هر کارکوونکي به همدا ګڼل چې ما سره شیخ صاحب یو خاص تعلق لري. د هر کارکوونکي د کور او د عمل د میدان چې کومې پریشانۍ وې هغوی باندې به د دې خاص نظر اصولو به چې دوی له ممکنه و تعاون به یې کولو. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. د دې 6 لوڼې دي او یو یې زوی دی او یوه د دې اهلیه ده. دویم ذکر دی د مکرم محمد منیر دهلي صاحب د قطر چې تېرو ورځو کې وفات شوي دي د 76 کالو په عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی 3 زامن دي او یوه لور ده چې ټول په قطر کې دي. مسلم داروبي صاحب و چې دې په ذریعه ما او زما ورور
احمدیت قبول کړی وو. دوی فعال مبلغ وو، مقرر دانشور او د احمدي تبلیغي علوم مصنف وو. په کال 1984 په سر کې دوی بیعت کړی وو او کله چې هغوی د حضرت المسیح رابع سره ملاقات وکړو نو بیا هم دلته په لندن کې تر یوې اوږدې مودې پورې قیام کړی وو او د لقا مع العرب ځینې پروګرامونو او ځینې نورو پروګرامونو دوی ترجمه هم کړی وو. 10 نه زیات کتابونه دوی لیکلي چې پکې اووه کتابونه د جماعت احمدیه په تبلیغ باندې مشتمل د مضمونونو باره کې وو. ناوخته راغلي وو خو ډېر زیات کار هغوی کړی وو. د شام په جومات کې د سیکرټري تبلیغ او د سیکرټري تعلیم او تربیت په طور دوی خدمت کړی وو. بې شمېره احبابو د دې په ذریعه بیعت کړی دی. د مشرب په علاقه کې د احمدیت په ذریعه احمدیت د دې په ذریعه راغلی دی او په دغه بنیاد احمدیت چې کوم مخالفین دي هغوی د دې ګاډي ته ورته کړی وو او د دې د مناظرو د تبلیغي نشستونو په وجه حکام ته د دوی شکایت شوی وو او د هغې په وجه هلته د مشرب بسته ځینې افراد وو هغوی سره په کال 1989 کې د سابقه حکومت په جیلونو کې د ډېرو میاشتو پورې قید وو او د شام د حالات خرابېدو نه پس خپل ماشومانو سره دوی قطر ته لاړه. صدر صاحب د سیریا جماعت لیکي چې وسیم صاحب د ډېر کتابونه لیکلي وو خو چې کوم کتابونه لیکلي چې د احمدي کتابخانه مالامال شوې ده. احمدي تعلیمات هغوی په ساده انداز کې وړاندې او په واضح انداز کې په واضح طور بیان کړي دي او د دې په وجه ډېر خلک احمدیت کې داخل شوي دي. باسل ادیلی صاحب وی چې دوی خپل ټول ژوند د احمدیت په خدمت کې تیر کړی دی او د خلافت عاشق وو او د خلیفة المسیح رابع لپاره دوی انګریزي نه عربي ته ترجماني هم کړې ده. د احمدیت مجاهد وو، هغوی د احمدیت تبلیغ او نشر اشاعت لپاره خپل ژوند وقف کړی و. په سیریا کې موجود ډېرو خلکو د ډېرو احمدیانو د هدایت سبب دوی جوړ شوي دي. تبلیغ لپاره هغوی مختلف ملکونو سفر هم کړی و. په کال 2014 کې د سیریا د بحران په وجه قطر ته دوی کډوړې وه. هلته دوی د فیسبوک باندې د احمدیت او د خلافت باره کې لیکل او دلچسپي چې چا لرل هغوی سره په رابطې کې به وو. دوی یو فصیح مقرر وو او په قرآن او سنت او د حضرت مسیح اسلام پیغام صداقت چې کم دلیلونه دي او شواهد دي هغې باندې دوی جوور نظر لرلو. دوی د خلافت د عظمتو په دفاع کې انګریزانو په عربی کې ډېرې کتابونو ترجمه هم کړی د خپل د ژوند هغوی خپل ژوند خپل ژبه خپل کلم خپل ذات دوی د احمدیت په تبلیغ او د دفاع لپاره وقف کړی وو. خپل د موقف او د اسلام د پیغام صداقت باندې په ایمان په وجه هغوی خپل د خاندان او د مندمج د معاشرې له طرفه ډېرې صدمې هم زغملې دي. د دیلی صاحب په ذریعه د احمدیت نه خلک معرفي شوي دي. مکرم خالد اعظم صاحب دوی وی چې دوی د دجال باره کې یو کتاب چېرته نه دوی ترلاسه کړی وي. دا کتاب زما ډېر خوښ شو. دې نه ټول زما مفاهیم بدل شو او ما د دې کتاب قتل مرتد او بیا د جناتو باره کې هم لوستی. هغې باندې په فون مې رابطه کړې وه او د خالد اعظم صاحب بیا د نه پسه بیعت کړی وو چې د مرحوم خبر شو ډېر خوشحاله شوی وو. ډاکټر عمران رحمان صاحب چې د قطر د جومات صدر دی هغوی وی چې ډېر انکسار دوی لرلو په مزاج کې او د جومات نظام سره دوی همیشه مضبوط تعلق لرلو. خلافت سره د دې مینه او اطاعت ډېر غیر معمولي وه. د MTA په ذریعه به دوی خطبې اورېدې او باقي پروګرامونه به هم دوی کته او د دې به ډېر اظهار کولو. د مال په قربانۍ کې هم دوی ډېر وړاندې وو. دغه خبره به دوی یقیني کوله چې د دوی چندې د ټولو نه مخکې دی ورکړی شي. د وفات نه یو څو ورځې مخکې هم دوی وی چې ما ته زه او مربي صاحب او سکرټري مال خپل کور ته راوغتي وو چې د وقف جدید چنده ورکول غوښته نو راشي هغه رانه واخلئ. د غلط ریپورټونو په وجه هلته هم د سکیورټي کم حکام هغوی دې راوغتي وو خو بیا پرېښي وو.
حضور فرمایي چې نه دا زړه خبره دی وی لګیا دي په کال 1988 کې اوملته په شام کې بیا لیکلي دي چې د دې باره کې چې د شام چې کوم ټي وي پروګرامونه دی کې دی ډېر ځل راوختل شوي وو چې چېرته هغوی په اسلام باندې د ارتداد چې کومه سزا ده د هغې په ممانعت په ډېر نامتو عالمانو سره بحث کړی وو او په دې هغوی ته د وژلو دمکې هم ملاوې دي چې پکې یو څو آنلاین هم راغلی وی هغوی به د فیسبوک یو پاڼه هم چلوله چېرته به چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام تحریراتو نه اقتباسات وړاندې کول چې احمدیان او غیر احمدیان دواړو به هغه فالو کول او هغوی خپل ټول ژوند تر آخري دمه پورې خپل کلم خپل الفاظ سره ثابت قدم پاتې شوي دي او د دې بنیادي فکر دا و چې حضرت مسیح موعود علیه السلام پیغام د خور کړی شي په دنیا کې د خدای پاک رښتونی دین د خور کړی شي چېرته هم چې ورته موقع میلاوه شو هلته به هغوی کېناست او خبرې به د احمدیت او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت او د هغې پیغام د تبلیغ طرف ته اړولو موقع به دوی د لاسه نه پرېښوده خدای پاک د ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او دوی ماشومان هم په نیکو باندې قایم وساتي درجات یې ورته اوچت کړي دریم ذکر دی د عبدالباري طارق صاحب چې د کمپیوټر سیکشن وقف جدید د ربوه انچارج و 13 ورځو کې وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون د وقف جدید صدر صاحب لیکلي دي چې د احمدیت نفوذ د دې د غور نیکه مکرم چودھری محمد یار صاحب د ګټیال یې اوسېدونکي وو د ضلع سیالکوټ د هغوی په ذریعه شوی وو هغوی په کال 1903 کې یو خط په ذریعه بیعت کړی وو احمدیت یې قبول کړی وو د دوی نیکه چودھری غلام قادر صاحب پیدایشي احمدي وو دوی ایم ایس سی کمپیوټر ساینس کړی وو او بیا کراچۍ کې نوکري کوله بیا دوی ته کینسر شو او یعنې دوی صحتیاب شو او بیا کینسر ورته راغلی وو نو بیا حضرت خلیفة المسیح رابع په خدمت کې دوی لیکلي وو نو هغوی ورته د هومیوپیتک داروګان رالیږلي وو او هومیوپیتک علاج باقاعده کولو دپاره دوی ته ویلي وو ورسره هغوی وقف خواست هم کړی وو نو په دې حضرت خلیفة المسیح رابع د هغې هغه منظور کو او دوی یې طریقې جدید ته ولېږل او بیا په وقف جدید کې د دې تکرري شوی وه ټول دفترونه کمپیوټرایز کولو نه علاوه نور چې کومې ادارې دي د جومات هلته هغوی ډېر کار کړی دی بلکې پاکستان نه بهر هم نایجیریا کانونه کې د احمدیه هسپتال او احمدیه هسپتال بنین د کمپیوټرایز کولو توفیق هم دوی ته میلاو شو بلکې کانو چې کوم ډاکټر صاحب هغوی لیکلي چې کله موږ کمپیوټرایز کول غوښتو نو د لکونو خرچه پرې راتله او چې کوم ټوله ارزان هم وه هغه هم په زرګاو ډالرو کې موږ ته هغه اسټیمیټ میلاو شوی و خو دوی هلته چې راغله نو یو میاشت هغوی هلته اوسېدلي و ډېر په معمولي غونډه کې خرچې هغوی ټول کار زموږ کړی و د دې په غم ځپلو کې د مور د اهلیې نه علاوه یو زوی او 15 لوڼې دي او خویندې شامل دي کله چې دوی وقف کړی و د بیماریانو چې کله دوی صحتیاب شو هغوی لوظ کړی و چې صحتیاب شم نو وقف وکړم ژوند بیا دوی صحتیاب شو نو دوی تر 21 کالو پورې چې کومه موده ده د وقف هغه دوی په بې نفسۍ کار کړی و نه دوی ورځ نه ده نه شپه داسې نمونه هغوی قایم کړه د واقفینو لپاره چې د تقلید قابله ده انصار الله مرکزیه کې هم دوی د قائد په طور کار کړی دی عمل ته تلو لپاره دوی تیارېده نو د زړه دوره پرې راغله او وفات شو د انصار الله صدر ډاکټر سلطان صاحب وایي چې دوی د تنظیم د سلسلې او د خلافت ډېر وفادار وجود وو دوی خپل وقت په پوره وفا پوره کړی دی د دین په خدمت کې دوی به هر وخت مصروفه وو او په دې کې به هغوی ځان خوشحاله محسوسولو او په ذمهوارۍ پوره کولو کې به دوی راحت محسوسولو چا ورته ووایي چې تاسو د خلکو کارونه کوئ نو هغوی نه پیسې اخلئ سافټویرز وغیره به دوی جوړول چې دومره محنت کوئ نو دوی وایي چې زه وقف زندګي یم او ما ته به د دې معاوضه د خدای سره خدای نه میلاویږي هغوی د وقف چې کومې تقاضې دي هغه ښه
پوره کړو لکه څنګه چې ما وویل حضور فرمایي چې د وقف په برکاتو باندې کامل یقین لرلو تر آخري دمه د خدمت کولو چې دوی کوم لوس کړو هغه دوی پوره کو خدای پاک دې سره د رحم او د مغفرت سلوک فرمایي کامل یقین تھا اور آخری سانس تک خدمت کرنے کا عہد کیا تھا جسے انہوں نے پورا کیا اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر